د ځمکې دا ټول څیزونه ما ستا سره پیدو دپاره پیدا کړي دي. کله چې مې د هر څه ستا سره پیدو دپاره پیدا کړي دي، نو یا ایها الناس اعبدوا ربکم، تاسو هم د یو الله عبادت کوئ او څوک د الله سره مه شریکوئ. دا اوس دریم نعمت ذکر کوي، توجه کوئ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. عالمان د نحوی وی دا اذ چې په قرآن کې راشي د فرا په غوی رائے دا دا وی دین مخ کی اذکرو فعل فاعل محذوفی او دا اذ دا غیر پر ظرف مفعول فیه وی. نو یاد کیا آغا وقت اذ قال ربک کله چې ویلی رب ستا للملائکت ملائکو تا انی جاعل یقینا ز پیدا کون کی ما جاعل ځینې مفسرینو په معنا د خالق اغستلې صیغه اسم فاعل او دا شبه جمله اصل کې انی یقینا ز جاعل ګرځون کی ما جاعل جوړون کی ما جاعل پیدا کون کی ام فی الارض فزمکا خلیفہ یو قوم فیصلہ کون کی لرا. دا اللہ سبحانہ وتعالی دریم نعمت ذکر کی چستا پلار آدم علیہ السلامو ما اغتا ډیر لوی عزت ورکړو په علم سره او کم پوی او کم علم چې می اغله ورکړو هغه پوی او هغه علم هغه ما پرشتولم نو ورکړی. نو چستا پلار لمه په تمام پرشتو کې عزت ورکو نو اعبدوا ربکم مسئلہ اللہ دے یوالی امانے او دا اللہ سبحانہ وتعالی عبادت کرے. دا لا دنیا نہ دا جوڑا اللہ سبحانہ وتعالی پیسلو خپلم پیسلہ اوری گورا. یو قول دی باب کې دا دی که څوک دا اعتراض وکړي چې مشوره خو هغه سړی کوي چې په خپله رایې باندې اطمینان نه لري، نو د الله مشورې ته حاجت شته لکه؟ سوال دا راځي چې بیا یې مشوره ولې کوله؟ نو یو دی مشوره کول، یو د خپله فیصله اورول، یو د مشوره کول، یو په خپله فیصله باندې د بل رایې اخیستل. مشوره دی ته وایي چې زه د آدم علیه السلام پیدا کم که پیدا یې نه کم، دې ته مشوره وایي. او دې ته اخذ الرای وایي چې زه پیدا کوم ستاسو څه خیال دی. نو الله سبحانه وتعالی فرشتو ته خپله فیصله واوروله چې زه په ځمکه یو آدم پیدا کوم، یو بنده او یو مخلوق پیدا کوم. ستاسو په دې کې څه نظر دی؟ پیدا کوم خو اسم پیدا کوم، خو زما په دې فیصله ستاسو څه رایه ده؟ تاسو ذهن څه وایي؟ تاسو خو ډېر ژوند تیر کو، څه ذهن مو اخلي؟ دا یو خبره شوه چې دا مشوره نه وه، فیصله وه. دویمه خبره جواب تسلیمی که اومنو چې مشوره وه نو داسې به پیغمبر علیہ السلام هم مشوره کوله، الان کې پیغمبر علیہ السلام سره وحی راتله نو مشورې د حاجت وو، خو د امت ته خوله چې مشوره کوئ. دغسې الله سبحانه وتعالی د خلکو ته ښیي چې مشوره په هر کار کې کوئ دی کې ښې. نو د الله سبحانه وتعالی مشوره مقصود نه وه، خو خلکو ته تعلیم ورکول د مشورې مقصود او دا په قرآن کې په ګڼو ځایونو کې دا معنا او دا طریقه استعمالیږي. قرآن بیا په دې باندې اوږده بحثونه ځای په ځای کړي دي چې الله سبحانه وتعالی د آدم علیه السلام د پیدایش فیصله وکړه. نو لکه خاورې راواغسته د جبریل علیه السلام په ذریعه او من صلصال من حمأ مسنون هغه په اور باندې ګرم کړو، داسې ټنګار یې کوه هغې خاورې.
صلصال من حمع مسنون خیسته خوره ته جوړ کړه او ګوره د الله قدرت ته دا خدای چې دا خبره په قران کې راغلي دي کني د آدم علیہ السلام پیدائش نه بعد منکرین حدیث مکمل منکرو دی بوئی چې حزمان ربو او خټونه خلق جوړولو پر رب باندې دروغ چتاړي ټول خلق د مور پر رحم کې پیدا کیږي او آدم چې ګمنه خټه نه جوړ کو اعتراض وکاو کنه وکاو خود منکرین حدیثو د مخ سپیړه الله کله کله په قران کې ور کړی دا خلاف العقل داسې کارونه کړی دي چې د هر منکر حدیث لارې بند کړی دا چې ضروري نه ده چې الله داسې کارو کې چې زما او ستا عقل یې د ټنګېدلې خټې نه انسان جوړول عقل اخلي د نرمې خټې نه لاسناس هنر کیږي او خوره چې په اور وچه کې بیا پکې هنر کیږي الله پکې وکړو عیسی علیہ السلام بغیر پلار پیدا کو کدا په بخاری کې راغلی وی کنه یا په صحیح مسلم کې چې الله عیسی علیہ السلام بغیر پلار پیدا کړو تاسو په ایمان وای ویخ کې نه دې منکرین حدیث بدا خبره مانلې وا وی به خصما عیسی ته داسې نسبت کو خصما عیسی ول بغیر پلار پیدا دی وګوره راشه وی بخاری او مسلم د عیسی علیہ السلام نه پلارم لري کومړه وی به پلار کودلا د اعتراضونه به کول کنه به کول الله سبحانه و تعالی فرمایي مثله کمثل آدم عیسی علیہ السلام پشان د آدم دی بغیر پلار الله پیدا کو نو پدې سنی امور کې په پیدائش د آدم او په پیدائش د عیسی علیہ السلام کې او دارنګي د بیبي مریم په حمل کې بغیر د خاوندنا او د صالح علیہ السلام د قوم د پاره د غټ نبلار په اخرى وتل دا معجزات د هر منکر حدیث او د سر سید احمد خان او د تمنا مادی او د جاوید احمد غامدی په مخصه پیړي دي او دا د الله عظیم احسان دی چې ځنې خبرې قران کې حل کړې دي او په قران کې دا معجزات د دې دلیل دی چې منکر حدیث اصل کې منکر د قران دی خو په قران ډایرکټ حمله نشي کولی نو د قران د پاره چې کم څوکیداران دي احادیث او محدثین پاغي باندې د حمله کوي او کله چې د په حدیث حمله وکړو نو په قران حمله آسان شو بهر حال دین هغه دی چې الله او رسول الله ویلي مونږ تراغه دا نه چې زمون عقل واخلي عقل چې ومن هغه د خواهش منکرین حدیث شریعت من نه مني دي خواهش مني سمونی خواهش پرستی یتبعون اهواءهم بهر حال نو الله سبحانه و تعالی د ټنګېدل خورنا آدم علیہ السلام ډانچ جوړ کړه سمره د رب العالمین صفائی به راوستي الله سبحانه و تعالی سمره صفا قلم لري آدم علیہ السلام جوړ کو او د تاریخ کتابونه لیکي ډیر روبناک لګې دو په جنت کې نه لوی قد ورته الله ورکو شیطان بده ته قتل چې دا خو زما خلاف یو منسوبه ده سوي دا خو زما خلاف یو منسوبه ده لیکن الله سبحانه و تعالی چې څو غختلو ماغه سي کول بیا دا ټیم کې الله سبحانه و تعالی فرمایي چې کله برابر شو ونفخت فيه من روحي خپل طرف نه پکې الله روح وکړو دا نفخ من الله لمونږ له صفت منو پوکې د الله صفت پوکې د الله سره صفت بغیر د تشبیه او د تمثيل د مخلوق نه او دې کې به مونږ تعویلونه نه کوو چې قدرت متوجه کو نه الله سبحانه وتعالى خو قران د عربی په جبر علی غلې او پوکي پوکي ته وي تشبیه د مخلوق سره نه ورته خلهم الله سبحانه وتعالى ثابت ده او پوکي هم الله سبحانه وتعالى ثابت ده دا د الله صفات دي څنګه خالق ده مالک ده رازق ده دغه سیدام صفات دي بغیر د تشبیه د تمثيل د مخلوق نه او کم سړی چې په دې مسله نه دی پوهه د دل توحیدم کامل نه دی وایي کنه دغه ځان ډېر توحیدی موحدو کی کنه او کار ویلا نیمګړې توحید په برابرول غواړي نو آدم علیہ السلام په دې سینه کې اول سارا له د خپو کې سا نه وا
نو چې صاحب کې څنګه راغی نو دی ودرېدو. وګوره الله داسې قدرتونو والا دی چې څنګه د آدم علیه السلام ته پوکي خپل وکړو د خپل شان موافق، دا د خټې نه ټیکري نه جوړ بدن فوراً په هډوکو په غوښې سره بدل شي. دا د الله قدرت دی. الله سبحانه وتعالی کولی شي چې د خټې نه جوړ شوی بدن په غوښې سره بدل کړي، په هډوکو سره بدل کړي، په رګونو سره بدل کړي. سترګو حرکت شروع کو چې فوراً ودرېد نو را پرېوت او را سر به درونو کو کې وسانو. الله سبحانه وتعالی فرمایل خلق الانسان من عجل، انسان ډېر تلوارګر دی. او بیا فرمایل خلق الانسان ضعیفا، ډېر کمزور دی چې بره بدن کې ساوي کته بدن کې سان نیوي نو ځان نشي راټینګولی. ګوره دا نبي دی ځان یې راټینګ نه کو، روح پکې نه دی پورا. نو د کم مړي نه چې روح اوتی دی او روح پکې لږ هم نشته، هغه به ستا خبرې څه وکړي، هغه به ستا حاجات څه پوره کړي، هغه به ستا امداد څه وکړي. دغه مثال د سلیمان علیه السلام دی چې پریان یې په ډیوټۍ کړو، خپله امسا باندې ډډه ووهله، الله پې وفات راوستو، وینو هغه امسا وخوړه نو هغې سره هغه را پرېوته. دا دلیل دی چې د چا د بدن نه روح لړ شي نو طاقت ورکې نه بے جان شي، ځان د غورځېدو نه نشي بچ کولی، ستا کښتۍ به څه پار کړي، ځان د راپرېوتو نه نشي بچ کولی نو تا به د مصیبت او د تکلیف نه څه بچ کړي. نو الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کو او ګوره وی فرمایي جاعل فی الارض خلیفه، پس ځمکه یو خلیفه پیدا کوم، کنټرولر چې د ځمکې نظام زما په خوښه هغه په خپل اختیار وچلي او زما قانون په ځمکه نافذ کړي، د خلافت مسله وکړي. خلیفه ټکي ګوره د انسان لپاره کړی، اشاره ده دې خبرې طرف ته چې د انسان خو اصل مقصد دا دی چې دې د الله قانون په ځمکه باندې نافذ کړي. دا د انسان د تخلیق او د پیدایش اصل مقصد دی. زاد المسیر کې ابن الجوزی وایي قوما یخلق بعضهم بعضا، داسې قوم پیدا کوم چې یو بل پسې به راځي خو غیر له شیطان له به د قانون موقع نه ورکوي، قانون به په ځمکه د یو الله نافذوي، صرف د الله دپاره به خبره کوي. خلیفه د الله سبحانه وتعالی څوکیدار وي، خلیفه وي د الله د قانون او د الله د دین نگهبان وي. داسې نه ده چې یا به ښه عالمي سند به ورسره او وی به چې چا مونږ له ووټ راکړو دا ووټ داسې ده لکه د جنت کونجي، دا وي د جنت کونجي ده، جنت ته چرانده چا وایي دی چې ته ورپسې کونجیانې وایي. په خبره باندې پوهېږي که نه؟ دا د بېوقوفو خلکو هلکه ته خو الله د خپل قانون دپاره رالېږلې، د الله د قانون خبره جرم دی، سړی پې وجل کېږي، ادارې دي بوزي وجنې دي، بس غلی شه غلی شه، بس الله ته جاړه، بېوسی کمزورې چې د حق دپاره زمرې نه جوړېږي نو د باطل سپي او ګیدړ ولې جوړېږي. بس غلی شه، خوله بند که، الله ته جاړه لکه د اصحاب کهفو یو طرف ته شه. کم از کم د بادشاه مخې ته ودرېدل، اذ قاموا ودرېدل، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، وی بادشاہ دا خبر اوره ته به د چا بادشاہ او ستا به لاندې صفا فال ورځي، خو زمونږ عقیده دا ده چې ربنا رب السماوات والارض، زمونږ قانون جوړونکی د اسمانونو د ځمکې رب دی، بل څوک نه دی. او ورته وی لن ندعو من دونه الها، بې د دغه رب نه د بل چا قانون او د بل چا الوهیت نه منو. لاړل بسترې واغستې او پناه شو. نو دا الله د قانون خبره وکړه که نشي کولی، یریږي، کمزورې یا زړورې، خو حالات داسې دي چې الله تا ته د صبر تعلیم زیات درکړي. غلی شه، خو د باطلو سپی مه جوړېږه، د باطل سپورټر او تایید والا مه جوړېږه، په دې د ایمان خرابېږي، الله سبحانه وتعالی در نه خفه کېږي، ځکه دا د الله د قانون مقابله کې ته د بل چا قانون شعر کې او دې ته الله سبحانه وتعالی شرک ویلی دی. ألم تر إلى الذين يزعمونهم أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الله خدا ته حکم کړی دی ان یکفروا به، چې دې ته به کفر ویل دی نه به انکار کوي، دا نه چې فیصلې ته به طاغوت وکړي. نو خلیفه دپاره الله آدم علیه السلام پیدا کړی، څه دپاره؟ د خلافت دپاره پیدا کړی. په دې ځای باندې مفسرینو ډېر بحثونه کړي دي، ما پې تقریبا
په دې شامله کې او دغه سي د دنیا تفسیرونه وکتل زما ذهن کې دا و چې یو تفسیر به دومره خبره کړي چې خلیفه دې ته وایي چې د الله غلام به د الله خبره او د الله قانون به په دې ځمکه پیش کړي خلافت به کوي د الله خو هیچا په دې خبره باندې څه خبره نه ده کړې الله ښه پوهېږي قالوا دیویا تجعل فیها من یفسد فیها آیا قائمه ته په دې ځمکه حکومت فیها په دې ځمکه حکمرانی من د هغه چا یفسد فیها چې فساد به کوي په دې ځمکه ویسفک الدماء او تویی به وینو لره ویسفک تویی به الدماء وینو لره پناه حقا اے الله ته هغه څوک پیدا کې چې هغې اوبه وینې تویې په دې ځای یو سوال راځي ګلونو بریلیان دا د شرک بیماران دي ښه دیو چې په کوم ځای کې د انباء الغیب خبره راشي نو دې ته علم غیب راولي دا بیماران دي هغه وکي ته چاوېږي دوه سوچ وي څلور ډوډۍ ما خو د دوه خبرو کړې دا روټۍ خو دا ځان بس هغه ګندا جلالین تفسیر دی تقدیری عبارت په ډېر ډېر وباسي نو دلته کې هغې وایي دا وګوره فرشتو سره علم غیب شته نو چې فرشتو سره شته نو انبیا او اولیا د فرشتو نه زیات عزتمند دي هغې سره په طریقه ولایي وایي که چېرته فرشتو سره علم غیب وي نو خامخا به دا علم غیب وي اولیاو سره وایي تعلیل باطل دی او مقدم مثل دی په بطلان نه اولیاء او انبیاء سره علم غیب شته نه فرشتو سره چې نشته نو انسانان لا نه دي پیدا دي څنګه و چې الله تعالی څوک پیدا کوي چې ویني بتوي عالمان د تفسیرونو ذکر کوي د تاریخ والا مظهری وغیرہ ویل د انسانانو نه مخکې د پیریانو په دې ځمکه حکومتونه کړي د پیریانو ډېره لویه تباهي او قتل او قتال او قتل و غارت وکړو الله سبحانه وتعالی بس جبريل علیہ السلام راولېږه دا ټول پیریان یو کوی کې بند کړو او د شیطان تصویر واغستې چې بس ما خو تازه سرور میاشتې ولګولې د تشکیل کارګزاري ولا اوره مسین ته سفر تلو خلکو مثلا نه منله 1200 کسانو بګه کلمه ویو 3 جماعتونو مو وستل سناغت ته تیار شو چې کاپه کې نمونه ولیکل چې ډېرې خبرې جوړې کړې الله سبحانه وتعالی دا سړی پکې بچکاو اټول جنات په یو کوی کې گیر کړل دا شیطان د دل ته نوچت کو بره بوتو دا الله سبحانه وتعالی د امتحان د بره بوتو بس دې پکې بره لاړو دا پکې امیر صاحب شو ځان یې نیک ښکارا کو نیکی کو نو الله سبحانه وتعالی به تور امتحان دی ایثار کو نو هغه فساد هغې لیدلو د فریانو فساد نو چې الله سبحانه وتعالی فرمایل چې انسانان پیدا کوم نو فرشتو د دې لفظ پیدایش نه دا قیاس وکړو چې دې نه مخکې پیریان پیدا شي او هغې ډېر فساد وکړو نو بیا انسانان به څومره فساد نو یو جواب دا دی چې قیاس یې وکړو نو ورته پته ولګېده او قیاس سره علم غیب نه ثابتېږي دا علم ظني دی او علم غیب چې وي خو وحي وي هغه علم قطعي وي د علم ظني او علم قطعي په منځ کې منافات یعنی دواړه په حالت واحد کې نشي جمع کېدی او دواړه چې د شخص واحد دپاره جمع کې د شرع تهذیب کې وی اتصاب د شی واحد په صفات متضاده نه دا خو بیا اتصاب د شی واحد راغی په صفات متضاده سره او فکلاهما باطل فلهذا هذا باطل نو دویمه خبره دا ده ویل دي خلیفه لفظ ته وکتل ښه فرشتو څه ته وکتل هغې د خلیفه لفظ ته وکتل دومره غټ جواب یې وکړو زمونږ مولان لا د خلیفه ټکي ته نه دي کتلی هغې وایي چې خلیفه دې ته وایي چې یو حکومت ماته یو بل ته اخلي خلق به په دې راضي دي نه به د الله قانون اخلي او دوی به راضي هغې به وجنې او قانون د الله به نافظوي دا خلافت کې دننه به وینې ډېرې تویېږي نو هغې چې د خلیفتن ټکي ته وکتل چې دوی به د الله قانون باندې جنګېږي نو ویې چې یاره دا خو به ډېرې زیاتې وینې تویېږي نو وینو ته خو هر سړی پاتې نو الله سبحانه وتعالی ورته فرمایي چې وینې به تویېږي خو دې وینو کې دننه کمال دی انی اعلم ما لا تعلمون زه په هغه رازونو ښه پوهېږم چې په هغې تاسو نه پوهېږئ نو دویمه جواب دا دی چې دې خلیفتن ټکي نه معلومه کړه چې د انسانانو کې به داسې وي چې دیو به د یو بل وینې تویوي
دا تفسیر ډیر نازک دی دې کې سوچ فکر وکړي د ځان سره ولي کې د الله سبحانه وتعالى په فضل دا به تاسو ډېره غټه فائدہ درکړي دې کې دن ډېر فواید دي او په دې باندې ان شاء الله خيار خلق پويږي قالوا دې فرشتو اتجعل فيها اے الله آیا پیدا کې تو ګوردا جمله خبریه نه لکه انشاء د استفهام مقام دی ادا د قبيله د انشائیات ورا من اغسو کو يفسد فيها چې فسادونه به جوړي په دې اسمکا په قانون د غیر الله سره ويسفك الدماء او تو یوی بوینه پناه حق سره او نن سبا وګوره کم قیاس چې فرشتو په لفظ د خلیفہ باندې کړو نن هغه قیاس دی سوچ د الله د قانون د الله د دین خبره کوي یفسد فیها دی چې کم ده دا فساد جوړي چې د الله قانون بندي ويسفك الدماء او وینه پناه حق باندې توي یعنی عالمان دیندار خلق علماء او طلباء او نیکان موحدین خلق داغي جنازې د جیلونو نروزي او داغي وینه بے ځای تويږي داغي عمرونه ضایع کیږي داغي طاقتونه او صلاحیتونه بے ځای استعماليږي ويسفك الدماء اگر ټکی دی خو ال دی چې چا خلیفتن ټکی پیژندل څوک چې په خلیفہ نه دی پویا نو هغه دا دی چې ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك دا او 10 کمه اجتهاد موږ کوي ونحن منغا نسبح پاکی بیانو بحمدك سر سناستا ونقدس من بزرگیم بیانو لکا خالص تعالی گورا که صرف د منځ او دس خبره وکنه نو منځ او دس توجه کوي دی خو که صرف د منځ او دس خبره وا نو د منځ او دس تجویز ګوره فرشتو پیش کړی راځه دې آیت ته تاسو وګورئ اغیو د عبادت تصور کو فرشتو کی د عبادت تصور ډیر دی فرشتي جنگ نشي کولای فرشتي خلافتونه نشي قائمولای فرشتي د طاغوت رد نشي کولای فرشتي وینه نشي تویولای فرشتي قرباني نشي ورکولای ونحن نسبح بحمدك من خو بس تبلیغیان یو د منځ او د سره توایا ضحا ډبل کو چاشت بنه خطا کیږي تهجد کې باول لاړ یو طواف کې به موجود یو دغه خبره کړي مقصود یې الله خو دغه ډېر دی پته لګي دا خو د دې عبادت په مقابل کې الله د خلافت د لپاره سیدنا آدم پیدا کړی دی کني عبادت زماستا بس عبادت حدیث ته ترمذی موږ ویلې دی دا بیت المعمور د خانه کعبه سره بر نه چې دا سفر ازي کنه نو بیت المعمور د فرشتو یو لوی کور دی دا فرشتي د الله حمد کوي نو حدیث کې راځي وای دا فرشتي چې کله دې ځکه پر سنټر یو فرشترال او د الله حمد یو کو تیر شو دا فرشته چې دوباره د خپل ځای راځي نو قیامت پکایم شي دومره زیات فرشتي دي چې د حمد موقع نه راځي بیا دوباره دا سه فرشتي دي چې الله دنیا پیدا کړې دا او دا فرشتي پیدا کړې دي هغه ولاړې دي الله تسبیح وي لا دسترګې د رب برابر ټټي شي نه دا سه فرشتي دي ابن حجر فتح الباری کې وی ویلې چې پروکو شوی دي نو دنیا ورانه شي غیب لا پروکو دا سه فرشتي دي چې یو ځل په سجده پریوتی دي دنیا نه واغي په سجده دي دنیا داغي په سجده دي دا دنیا به ورانه شي غیب په سجده پرتی چې اسرافیل اسلام شپېلې کې پوکوي ټوله به ختم شروع اله ختم عبادت کور دومره موجود خو الله سبحانه وتعالى په عبادت اکتفا ولې ونکړه خلیفتن ټکی کې وي چې د عبادت نه جدا یو عدالتي او یو قانوني یو ریاستي او یو لاو یو کلچر یو پرګزیشن ماحول جوړول وړم چې هغه قانون د الله سبحانه وتعالى وي او دی وي چې هر نبی میرا لګل د نظام او تویل دي ان عبد الله د یو الله قانون نافذ کې وجتنب الطاغوت او د الله قانون مقابله کې د هر قانون خلاف بغاوت وکړي نو دا هغه اصل نقطه ده چې فرشتو پیش وکړه کله آدم په پیدایش کې صرف عبادتونه مقصود وي بیا د فرشتو د اعتراض حاجت وو او کچرته کې صرف عبادتونه مقصود وي نو الله سبحانه وتعالى براغي خبر اغسته او د انسانانو به نو پیدا کړي او غي وته مزید سوی ونحن مونږه نسبح تسبیح و بحمدک سرد سناستا بای مقدم کړه چې خلق داونه وي چې تسبیح وي خورت د شرک راکاو نو تختیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص ونقدس من بزرگی بیان لك خالص تعالی بل چلنا اس الله سبحانه وتعالى ورلا
جواب ورکی حاکمانه او بادشاہانه. دې ته وایي بادشاہانه جواب. نه په خلیفتن خبر وکړه او نه په تقدیس او تسبیح خبر وکړه. جواب کوي قال او فرمایل الله انی اعلم یقینا زخپویګم ما په هغه پټو خبرو رازونو باندې لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ په هغې باندې. دا بادشاہانه جواب دی. پس اوس په دې هر څوک نه پوهېږي. ښه الله ورته فرمایي زه په هغه رازونو حکمو ښه پوهېږم په کومو رازونو حکمتونو باندې چې الله تاسو ته پوهه نه ده. بس ځینې رازونه داسې دي چې زه پرې پوهېږم او هغې کې د الله سبحانه وتعالی داسې بندگان پیدا کول مقصود و چې هغې کې د ګناه طاقت شته او بیا هم ګناه نه کوي. دا ما موصوله دی او په قرآن کې د دې فصله کې یو ضمیر چې کومي هغه پټ عام طور داسې لا تعلمونه خو دی کم ضمیر چې دی ما ته راجع دی او د موصول او د صلیب دپاره یو ربط جوړي عائد دی. هغه عائد هغه ضمیر په قرآن کې محذوفي اختصارا علی سبیل الاعجاز. وعلم آدم الاسماء كلها الله ورته فرمایل زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. دا دلیل دی د دې خبرو چې فرشتو سره علم غیب نشته. کني الله سبحانه وتعالی ورته فرمایل چې تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ او کله چې ویلي رب ستا للملائکة ملائکو ته لام په معنی د اله سره دی او دا قاعده حروف جاره او په ظروف کې د وسعت شته چې دا د یو بل په ځای استعمالیږي. انی جاعل یقینا ز پیدا کوونکی هم فی الارض پس مکه خلیفتن فیصله کوونکی قوم لرا. نو دا قوم په خپل د الله په قانون فیصله کوي. دا نه چې د جمهوریت او د لاډمیګاله قانون د لړ شوی جماله فیصله وکړه. ان الحكم الا لله د فیصلو اختیار او واک صرف د الله سره دی. قالوا ودي فرشتو تجعل فيها یا الا ته پیدا کې په دې ځمکه. دا ځمکه مؤنث سماعي دی نو فيها کې او د ضمیر د مؤنث راجع کو. من آغاسو یبصر چې فساد و جوړی فيها په دې ځمکه ويسفكو تو یوی باد دماء وینه پناه حقا ونحنو مونږ چې وی الله نو سبحو مونږ تسبیح وایو بحمدک سره د ثناستا ونقدس لك او بزرگی بیان او تعالی را. قال او فرمایل الله انی اعلم یقینا زخپویګم ما په هغه حکمتونو رازونو باندې لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ په هغې باندې. دا خبرې الله وکړې او آدم علیه السلام پیدا کو. آدم علیه السلام چې پیدا کو هغه ودرېدو نو فرشتو د هغه مقام او د هغه حیثیت ومنو. بیا الله هغه ته علم ورکو د هغه مقام او د هغه عزت زیاته او فرشتو ته ښکاره کو. نو هغه تفصیل به انشاءالله الرحمن درسونو کې راځي. هذا وبالله توفیق وهدایه. ویلک یو کس